بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 23 نمبر درس دی او سوالونه هم شروع کړي، مشق شروع دی. په هغې کې مونږ د کتبه څلور واړه ګردانونه وکړل. کتبه کې بحث اثبات فعل ماضي معروف وکړو، لکه مثلا کتبه، کتبه، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا. او بیا هم ورپسې باس نفي فعل ماضي معروف وکړو د کتبه. ما کتبه، ما کتبه، ما کتبو، ما کتبت، ما کتبتا، ما کتبنا، ما کتبت، ما کتبتما، ما کتبتم، ما کتبتی، ما کتبتما، ما کتبتن، ما کتبتو، ما کتبنا. بیا هم باس اثبات فعل ماضي مجهول وکړو. کتبه، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا. د هغې نه پس هم بیا باس نفي فعل ماضي مجهول کړو. ما کتبه، ما کتبا، ما کتبو، ما کتبت، ما کتبتا، ما کتبنا، ما کتبتا، ما کتبتما، ما کتبتم، ما کتبتی، ما کتبتما، ما کتبتن، ما کتبتو، ما کتبنا. نن به انشاءالله د منع څلور واړه ګردانونه کوو دي. اول به باس اثبات فعل ماضي معروف وکړو، بیا به باس اثبات فعل ماضي مجهول کوو. نو دا په دې طریقه باندې کوو چې د منع ګردان کوو. دې ځای نه به مذکر شروع کړو. مذکر ومونږ سره صيغه واحد مذکر غائب، صيغه واحد مذکر غائب. نو دا مونږ سره شوه منع. منع معنا ده هغه یو مذکر غائب منی کړو په تېره شوې زمانه کې. منی کړو په تېره شوې زمانه کې. په تېره شوې زمانه کې به ورسره دا بیا وایي. بیا تثنیه مذکر غائب، نو بیا به دا کې منع. منع معنا ده هغه دوه مذکر غائب منی کړو په تېره شوې زمانه کې. بیا جمع مذکر غائب منعو. منعو معنا ده هغه ټول مذکر غائب منع کړو په تېره شوې زمانه کې. دلته اوس موږ مؤنث اخلو. واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. منعت. منعت معنا ده هغه یو مؤنث غائب منع کړو. بیا تثنیه مؤنث غائب منعتا. منعتا معنا ده هغه دوه مؤنث غائب منع کړو. جمع مؤنث غائب منعنا. منعنا هغه ټول مؤنث غائب منع کړو په تېره شوې زمانه کې. نو دا موږ سره د مؤنث او د مذکر غائب شو. دا درې صيغې د مذکر غائب، درې صيغې د مؤنث غائب. اوس په درې صيغې د مذکر حاضر، بیا به درې صيغې د مؤنث حاضر. واحد مذکر حاضر. منعت. منعت تا یو مذکر، تا یو مذکر حاضر منع کړو. تا منع کو، تا منع کو. نو لیکل کېږي تا منع کړو، تا یو مذکر حاضر منع کړو، او ویل کېږي تا منع کړو. منعت تا منع کړو، منعتما تاسو دواړو منع کړو، منعتم تاسو ټولو منع کړو. اوس تثنیه. تثنیه مذکر حاضر. منعتما تاسو دواړو مذکر حاضر منع کړو. جمع ولیکئ منعتم تاسو ټول مذکر حاضر منع کړو. بیا به واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر. منعتی. منعتی تا یو مؤنث حاضر منع کړو. دا تثنیه مؤنث حاضر. منعتما
تاسو دوانو مؤنث حاضر منی کړو جمع منعتن تاسو ټول مؤنث حاضر منی کړو بیا اوس واحد متکلم او تسنیه و جمع متکلم نو منعتو معنی ما منی کړو ما منی کړو مذکر یا مؤنث مذکر هم ما منی کړو مؤنث هم ما منی کړو دا واحد متکلم و واحد متکلم او دا تسنیه و جمع متکلم تسنیه و جمع متکلم مضارع منعنا معنا ده مونږ دوه یا ټولو مذکر یا مؤنث منی کړو نو دا اوس د باس اثبات فعل ماضی معروف شو باس اثبات فعل ماضی معروف باس اثبات فعل ماضی معروف دا باس اثبات فعل ماضی معروف صيغه شوی منع منعو بیا منعت منعتا منعنا منعت منعتما منعتم منعتي منعتما منعتن منعت منعنا منع هغه مذکر غائب منی کړو منع هغه دوه مذکر غائب منی کړو منعو هغه ټول مذکر غائب منی کړو منعت هغه یو مؤنث غائب منی کړو منعتا هغه دوه مؤنث غائب منی کړو منعنا هغه ټول مؤنث غائب منی کړو منعتا تا یو مذکر حاضر منی کړو منعتما تاسو دوه منی کو منعتم تاسو ټول منی کو منعتی تا یو مؤنث حاضر منی کړو منعتما تاسو ځان منی کو منعتن تاسو ټول منی کو منعت ما منی کړو منعنا مونږ منی کړو نو دا موږ سره د دغه ویلي باس اثبات فعل ماضی معروف شو اوس موږ باس اثبات باس نفي فعل ماضی معروف اخلو باس نفي فعل ماضی معروف اول پکې د مذکر اخلو واحد صيغه اخلو د مذکر صرف به مخې ته د ماضي نه مخکې به ما ولګي بس دا بس نفي فعل ماضي معروف شو نو منع دی اوس په کې ما منع هغه یو مذکر غائب منع نکړو په نفي کې کار نه کوي او په اثبات کې کار کوي نو ما منع معنا هغه یو مذکر غائب منع نکړو تسنیه مذکر غائب ما منع هغه دوه مذکر غائب منی نکړو جمع ما منعو هغه ټول مذکر غائب منی نکړو نو دا موږ سره د مذکر غائب شو اوس را سره مؤنث غائب واخلو نو واحد مؤنث غائب را سره ده ما منعت هغه یو مؤنث غائب منع نکړو تسنیه مؤنث ما منعتا هغه دوه مؤنث غائب منی نکړو جمع ما منعنا هغه ټول مؤنث غائب منی نکړو نو دا موږ سره د مذکر غائب او د مؤنث غائب صيغه شوې اوس د مذکر حاضر اخلو واحد مذکر حاضر ما منعت تا منی نکړو ما منعت تا یو مذکر حاضر منع نکړو تسنیه اخلو ما منعتما تاسو دوه مذکر حاضر منی نکړو جمع اخلو ما منعتم
تاسو ټولو مذکر حاضر منی نه کړو. اوس واحد مؤنث حاضر اخلو. ما منعتي منعتي تا یو مؤنث حاضر منع نکړو. تسنیه اخلو. ما منعتما منعتما تاسو دوه مؤنث حاضر منی نکړو. جمع اخلو. ما منعتن تاسو ټول مؤنث حاضر منی نکړو. واحد متکلم اخلو. ما منعت ما منی نکړو او تسنیه و جمع متکلم اخلو. تسنیه و جمع متکلم. ما منعنا هم دوو یا ټولو مذکر یا مؤنث منی نکړو. وګورئ دا موږ سره باس اثبات فعل ماضی معروف، دا اوس باس نفی فعل ماضی معروف. باس اثبات فعل ماضی معروف کې کار شوی دی، په باس نفی فعل ماضی معروف کې کار نه دی شوی. منع هغه یو مذکر غایب منی کړو، دا باس اثبات و. باس نفی راولو. ما منع هغه یو مذکر غایب منی نه کړو. نو ګورئ اول د باس اثبات فعل ماضی معروف ګردان وایو، بیا د باس اثبات باس نفی فعل ماضی معروف ګردان وایو. ګورئ جی دغه باس اثبات ته ګورئ. منع منعا منعو منعت منعتا منعنا منعت منعتما منعتم منعتي منعتما منعتن منعت منعنا. اوس باس نفی فعل ماضی معروف اخلو. ما منع ما منعا ما منعو ما منعت ما منعتا ما منعنا ما منعتا ما منعتما ما منعتم ما منعتي ما منعتما ما منعتن ما منعت ما منعنا. نو دا زموږ سره باس اثبات فعل ماضی معروف، باس نفی فعل ماضی معروف. د منع ګردان نه مونږه دا دوه ګردانونه وي، باس اثبات فعل ماضی معروف ګردان وي، باس نفی فعل ماضی معروف ګردان وي. ان شاء الله په بل درس کې به زمونږه د منع مجهول صيغې جوړو، د باس اثبات فعل ماضی مجهول او باس نفی فعل ماضی مجهول، دا به ان شاء الله په بل درس کې جوړو. آینده درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحال.